نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 6 رکو نمبر 23 آیت نمبر 163 خلاصہ در رکو پس داغین لفظی ترجمہ پدی رکو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شوه دے اہل کتاب یہود او نصاراو تا تحقید سوالون تحقیقی جوابات مخ کی رکو کی الزامی جوابات صداقت دا قرآن بیان شوه دے عظمت دا انبیاء بیان دے طول انسانانو تا خطاب دے و اغوی تا دعوت دا ایمان اہل کتاب تا خطاب اغوی تا دعوت دا توحید دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی صحیح عقیدت صدا دا اہل کتاب یہود او نصارا او دا هغوی چې څومره فرقی او ډلې دي او دا هغوی کوم عقیدی دي دا هغوی رد دي او دا صحیح عقیدی دعوت دي په باره د حضرت عیسی علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الزامی جواباتنا پس اهل کتاب یهود او نصارا د سوالاتو تحقیقی جواب دے انا یقینا اوحینا من وحی کړی دا الیک تاتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما لکه څنګه چې اوحینا وحی کړی وا منگا الی نوح حضرت نوح علیہ السلام تا والنبیین او نورو پیغمبرانو تا من بعده رستو دهغنا و اوحینا او وحی کړی وا منگا الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد دهغتا نور پیغمبرانو وعیسی وحی کړی وا منګه حضرت عیسی علیہ السلام تا و ایوب او حضرت ایوب علیہ السلام تا و یونس او حضرت یونس علیہ السلام تا و هارون او حضرت هارون علیہ السلام تا و سلیمان او حضرت سلیمان علیہ السلام تا و آتینا او ورکړیو من داود حضرت داود علیہ السلام تا زبور کتاب څنګه چې تاسو دغه پیغمبران منئ اغوی ته وحی راغلی وا نو دغه شانتی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته هم راغلی دا وحی دا هر نبی ترازی هر پیغمبر رسول ترازی لیکن دا هغی نوعیت اغا مختلف دغه شانتی بعضو پیغمبرانو ته رب العالمین صحائف او کتابونو ورکړي دي لیکن د ورکولو د هغه کتابونو نوعیت اغا مختلف لکه موسی علیہ السلام ته په یو ځل میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لګ ورکړی شوی دی هغه باوجود چې بیا تاسو ایمان نه راوړئ نو دا تاسو ضد او عناد دی ورسلا او نور ډیرو پیغمبرانو ته منگ وحی کړی دا قد قصصناهم چې بیان کړی دی من هغوی لرا علیک پتا باندې من قبل مخکې د دینا دا غوی واقعات من تاسو ته بیان کړی ورسلا او نور ډیرو پیغمبرانو ته وحی من کړی دا لم نقصصهم چې ندی بیان کړی من هغوی لرا علیک تا دا هغوی واقعات من ندی بیان کړی او یو خصوصیت د حضرت موسی علیہ السلام بیانی وکلم الله او خبرې کړی وی الله موسی د حضرت موسی علیہ السلام سره تکلیم حقیقی خبره برای راست خبره دا د هغه خصوصیت لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج کې ور سره الله خبرې کړی دی مقصد د رسالت څه دی رسلا را لېږلي دي من دا ټول پیغمبران مبشرین زیر ورکونکې د پاره د منونکو و منذرین او ير ورکونکې د پاره د نه منونکو او راغلي ځکه دي چې د خلکو د پاره عذر او بهانه پاتې نشي چې الله ته به پیغمبران را لېږلي وي لئلا یکون دې د پاره چې پاتې نشي للناس د خلقو د پاره علی الله په الله باندې حجة سو عذر او بهانا بعد الرسل پستر لګلو د رسولانونا وکان الله او دے الله عزیزا زور حکیم حکمت والا کتاسو حقانیت د قرآن منی او کنه منی الله گواهی کوي د حقانیت د قرآن او د غشان د ملائک هم لیکن الله لیکن الله یشهد گواهی ورکوي بما په هغه کتاب انزل چې نازل کړی دی الیک تا ته پیغمبر انزله چې نازل کړی دی
بعلمه فعلم خپل سرا والملائکة او ملائکهم یشهدون گواهی ورکوي د حقانیت د قرآن وکفا بالله او کافی دی یوازې الله شهیدن گواهی کوونکې تخویب دی د پاره د هغه چا چې د الله توحید نه مني د پیغمبرانو رسالت نه مني ملائک نه مني قیامت نه مني ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي په الله باندې په قرآن باندې پر رسول الله باندې وصدوا بندوي خلق لرا عن سبيل الله د لارې د الله نه خپلم گمراهان دي نورهم گمراه کوي قد یقینا ضلوا گمراه شوي دي ضلالا بعيدا وگمراهی لري سرا حق ته واپس ناراضي ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړي دي وظلموا او ظلم کړي دي لم يكن الله ندي الله ليغفر لهم بخنا وکړي دویتا ولا ليهديهم او نبأ خي دویتا طريقا لار سدا الا طريق جهنم مگر لار د دوزخ په سبب د ناکاره عقاید او عملونو د هغي کله دغه عقاید خپل کړه دغه ناکاره اعمال خپل کړه جهنم په لار روان شو خالدین همیشه بوي فيها پهغه کې ابدا همیشه تل ترتلا وکانه ذلك او دا کار علی الله فالبنی یسیرا آسان خطاب دې ټولو انسانانو ته او دعوت د ایمان دی یا ایها الناس ای خلق انسانانو پیریانو عمومی خطاب قد یقینا جاءکم الرسول راغله دې تاسو ته پیغمبر مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بالحق په حق سره من ربکم د طرفا د رب تاسو نه وسو کوي تاسو فآمنوا نو ایمان راوړی خیر لکم او دا ایمان راوړل دا بغوروي تاسو د پاره ایمان راوړلو کې تاسو فایده ده جنت به میلاو شي جهنم نه بچ شي وان تکفروا او کچر انکار وکړی تاسو فإن لله یقینا خاد الله دی ما هغه فی السماوات چې بسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې دی وکان الله او دی الله علیما پوها حکیما حکمت والا خطاب د اهل کتاب یهود او نصارات دعوت د توحید او رد د ناکار عقیدو د فرقو او د دلو د عیسایانو د یهود او نصارا یا اهل الكتاب اے کتابیانو اهل کتاب یهود او نصارا لا تغلو تحدنا مأوڑی فی دینکم پا دین خپل کی ولا تقولو موائی تاسو پا جبا باندے او مساتی پرڑکی عقیدہ علی اللہ پا اللہ باندے الا الحق مگر حق خبر کوئی حق عقیدہ ساتی وس حق عقیدہ حق خبره په باره د حضرت عیسی علیه السلام کې صدا انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د حضرت مریم رسول الله رسول د الله دی نورد په هغه چا باندې انکار کوي د رسالت د حضرت عیسی علیه السلام نه ویم عظمت د هغه ته اشاره ده وکلمته او کلمه د هغه ده په کلمه ده کون سره الله تعالی غیر د واسطه د نارینه نه پیدا خارق العدد او الله ته نسبت دا د شرافت د وجه نشوي دي لکه څنګه چې رب العالمین د صالح علیه السلام د پاره د غرنا اوخه پیدا کړه نو بیا دا غي نسبت د شرافت او عظمت د وجه نه الله ته وشو ناقت الله دغه شانت بیت الله شریف نسبت هم الله ته کېږي د عظمت د وجه نه نو دغه کلمه د کون چې حضرت مریم علیه السلام ته په واسطه د حضرت جبرائیل علیه السلام نه کلیوه الى گلیوا الله دا کلمه الى مریم حضرت مریم تا نور تفصیل په سورۃ طه کې برز وروح منه او روح دې د طرف د الله نه ویم نوم د حضرت عیسی علیه السلام او نسبت الله تا د شرافت د وجنه عظمت د وجنه شوی دی چې پوکه کړه شوی وو گریوان د حضرت مریم علیه السلام کې او پیدائش د حضرت عیسی علیه السلام مضبوط دلیل په توحید په قدرت په طاقت د الله تعالی باندې
باندې لکه څنګه چې حضرت آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی وو اوخه د حضرت صالح علیه السلام د غره نه پیدا کړی و فآمنون ایمان راوړی بالله په توحید الله باندې ورسوله او پر رسولانو دغه ولا تقولوا موي تاسو په جب باندې او مساتی عقیده د زړه ثلاثه خدایان معبودان درې دي انتهو منشي د دې عقیدینا د دې خبرونا خیر لکم دا بغروي استاسو د پارا انما الله یقینا الله اله معبود دی واحد اکی یو لا شریک دی سبحانه الله پاک دی د بچینا سبحانه الله پاک دی د شریک نه د نظیر نه د وزیر نه او د مشیر نه د هر عیب او د هر نقصان نه ای یکون د دینا چې وی له دغه الله لرا ولد سوک زوی الله ته د بچی ضرورت نشته دی الله بیبي نشته دی بچی د کوم ځای نه را له خاص د هغه د پاره دی ما هغه څه په سماوات چې بسمانونو کې دی او ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دی وکفا بالله او کافی دی الله یوازي وکیلا کارساز